الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرام درد للحد درسونه روان دي. مغربي فکر فلسفه بیانېږي. د علم الکلام دویمه مرحله شروع ده. پرون د امامت په باره کې موږ وضاحت وکړو چې 12 امامان کم چې دوی معصوم ګڼي شیخ حضرات دا وای په باره کې وضاحت وشو. موږ چې معصوم صرف انبیاء کرام دي، دا زموږ عقیده او نظریه ده. موږ په هغوی باندې لس پنځلس سوالات هم کړي چې تاسو صرف دا معصوم ګڼئ. دا د دې مطلب دا دی چې دا اهل بیت دي. څه دي؟ نو اهل بیت خو نور هم دي که نه. د حضرت عباس رضی الله تعالی عنه اولاد هم اهل بیت دي. د جعفر رضی الله تعالی عنه اولاد هم اهل بیت دي. د عقیل رضی الله تعالی عنه اولاد هم اهل بیت دي. نو تاسو صرف دې اهل بیتو ته ترجیح ورکوئ، نورو ته ولې ترجیح نه ورکوئ؟ په کوم دلیل سره؟ تاسو سره یو نص موجود دی دې باره کې. که تاسو ووایئ چې من کنتم مولاه فعلی مولاه حدیث نه استدلال کوئ، نو د هغې موږ والله وضاحت وکړو چې هغه خو په 18 د ذوالحجه نبي علیه السلام فرمایلي وو د عدي رخم په موقع باندې مولوي صاحبانو په کار خو دا و چې نبي علیه السلام هغه خلیفه ګرځولو، نو په 10 د ذوالحجه یا نهم د عرفات په میدان کې به اعلان کړی و چې مسلمانانو چې ټول مسلمانان د عرفات په میدان راجمع او هلته به د خلافت اعلان کړی و. نبی علیه السلام باقاعده په خپله مسله باندې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ودرولو چې دا د هغه د خلیفه کېدو باندې څه شی کوي استدلال کې دا په ده باندې دلیل دی د دې خبرې. بیا دوی ویلي چې د دوی امام پټ شوی دی، نو هغوی باندې علامه تفتزاني رحمت الله علیه 3 دلایل د هغوی په بطلان کې پیش کړي وو. دغه شانته کې بیا د شیعه حضرات دا عقیده وه چې امام به معصوم وي، د هغې وضاحت هم پکې وشو. دغه شانته کې د امام به د نورو نه افضل وي، د هغې وضاحت هم وشو او شرایط هم وشو. دا د امامت په باره کې څه مختصر وضاحت وشو. وضاحت کو چې د اشاعره او ماتوریدیه په مابین خپل زموږ چې اختلاف دی، خدا اختلاف لفظي دی. د عقیدې په لحاظ سره دا دواړه جماعتونه دا یو دي. څه دي؟ دا دواړه یو دي، البته په لفظي اختلاف موجود دی. نو د هغې وضاحت موجود دی. او وروسته بل دغه چې دی د ماتوریده او د معتزلو په منځ کې چې کوم اختلاف دی هغه به هم نن وایو. زموږ د درس عنوان او خلاصه دغه ده. مولوي صاحب عبارت شروع کړه. خیره بسم الله الرحمن الرحیم. اشاعره او ماتوریدیه په مابین کې اختلاف. مولوي صاحبانو علم الکلام باندې الحمدلله خلک مکمل دورې کې موږ صرف مختصر انداز کې بیانو. موږ مخکې زود وایي د مقصد څه شی دی؟ الحاد دغه د مغربي فکر فلسفه پېژندو. خو موږ وایو چې د علم الکلام د دې خپل عام مخکینی زموږ خپل عقیده موږ ته معلومه شو. د دې نورو چې څونه دغه چې دي مکاتب فکر دي چې د دوی سره زموږ اختلاف څنګه دی او د دې وضاحت مختصر غونډه کې موږ کول غواړو مولوي صاحبانو. او البته را روان وخت کې که موقع ملاو شو نو انشاءالله دا به مکمل مکمل پیریډ لرو د خیر انشاءالله. اوس صرف مختصر وضاحت پکې موجود دی. د امام یو اختلاف باندې کته بحث کې نو انشاءالله په دا باندې 3 غنټې بحث کیږي. خو نو وخت سره نشته، موږ صرف مختصر ذکر کول دي. د امام ابو منصور ماتوریدی رحمه الله مسابقه د معتزله سره وا، لکه څنګه چې د ابو الحسن اشعری رحمه الله مقابله وا. صرف په یو څو مسایلو کې د اشاعره او ماتوریدی درمیان کې اختلاف دی. یو څو مسایل دی مولوي صاحبانو چې دې کې موږ خپلو کې اختلاف دی. اول د ماتوریدیه په نسبت انسان باندې واجب دی چې د خپل رب معرفت حاصل کړي، اگر که هغه د کوم نبی تعلیم او دعوت نه وي رسېدلی. امام صاحب په باره کې دا قول مشهور دی که نه چې تپوس ته وشو که چا ته دعوت نه وي رسېدلی دی نه به تپوس کېږي، او د نه به د عقل په باره کې تپوس کېږي. نو د ماتوریدیه په نسبت په انسان واجب دی چې دا د خپل رب څه شي کړي، معرفت حاصل کړي، دا سوچ وکړي، فکر وکړي چې یاره دا زه د کوم ځای نه راغلی یم، زما د ژوند مقصد سره نو د عقل په ذریعه به هم په ده باندې لازم دی. لیکن اشاعره د دې خلاف هغوی څه وایي چې د شرع په بنیاد باندې د الله تعالی معرفت او په هغه باندې ایمان راوړل واجب دي. د ماتوریدیو په نسبت د عقل په بنا باندې هم په الله باندې ایمان راوړل واجب دي. اولنی اختلاف. دویم اختلاف د ماتوریدیو په نسبت د الله تعالی هغه کلام نشي اورېدلی. د ماتوریدیو په نسبت دلته صبر وکړه. کلام چې دی دا د الله تعالی صفت دی. حکم کلام دی، کلام نفسي که کلام لفظي. کلام نفسي د الله تعالی صفت دی. د کلام نفسي چې دی دا الفاظ او حروف ته سوي دا محتاج نه وي. مولوي صاحب دا خبره بیا ساتئ. د الله تعالی ذات قدیم دی. چې دی د الله تعالی ذات قدیم دی او د الله تعالی صفات هم څه دي؟ دا هم قدیم دی. مولوي صاحبانو باقاعده موږ صفاتو قایل یو. معتزله څه وایي؟ هغوی د الله تعالی د صفاتو قایل نه دي. هغوی وایي دا صفات هغوی نه مني، هغوی د عین ذات دی. په هغې باندې موږ څومره اعتراضات چې کېدل مخکې پرې موږ کړي.
بنوری ډول په دې باندې سوال دی نه کیږي نفسی سے مراد او معنا مدلول اور موضوع له ہے جس کے لیے لفظ وضع کیا جاتا ہے لکه پسړه کې چې کوم په پښتو کې بدسیو پسړه کې چې کوم خبره وي د ته کلام نفسی وي د دې بیا دغه پس سره کیږي اظهار پس سره کیږي یا په عبارت لیکلو سره وشي یا کتابت سره وشي یا د اشاره په ذریعہ سره وشي نو دې ته به څه ویل کیږي کلام لفظي چې هغه څه دی کلام نفسي دی اوس به د ساينس په ذریعہ سره خپل عقیده څنګه کوو د ما د خبره مطلب دا دی من به ځان مجتهدین نه جوړو چې ځان مودودیان جوړ کوسو کوسل ته چې ساينس خو ماته خودلی چې به صرف نه پنا کیږي من به د دې قائل یو چې کلام نفسي دا د الله تعالی کلام دا د الله تعالی صفت دی لیکن کلام لفظي څه دی دا حادث دی دا کې د منګه ساتو مولوی صاحبانو ها پوښوي اوس په ازل جب اس ازلی کلام نفسی کو عربی میں بیان کیا جائے تو قرآن بن جاتا ہے اور اگر سریانی میں بیان کیا جائے تو انجیل بن جاتی ہے اور اگر عبرانی میں بیان کی جائے تو تورات بن جاتی ہے وہ سوال لدی چې موسی علیہ السلام په باره کې ومنځ کو بیا موسی علیہ السلام ته आवाज اوریدل کنو نو جواب کوي دوی حضرت موسی علیہ السلام نے بھی کوئی طور میں کلام الہی کو نہیں سنا تھا بلکہ وہ آواز سنی بلکہ آغا آواز اوریدل جو کلام الہی پر دلالت کر رہی تھی لیکن چونکہ گورے عبارت گورے لیکن چونکہ آواز کسی کتاب یا فرشتہ کے واسطے کے بغیر تھی لہذا حضرت موسی علیہ السلام کو کلیم اللہ کا خطاب دیا گیا ہے نو مطلب دا رہے چې کلام دا اللہ تعالی چې کوم صفت دی نو دا څه دی دا کلام څه دی نفسی دی نه چې کلام لفظی کلام لفظی څه دی حادث دی نو د ساينس بوجه بتاسو خپل عقیده او خپل نظریه به نه پرې دی مولوی صاحبانو کلام نفسي وضاحت شو سینه مراد هغه معنا بدلول او موضوع له ده د کم د بار چې دا لفظ شوی وضع شوی وي چې په ځړه کې کوم خبره وي د کلام نفسي وي خو د دې اظهار پس سره کیږي یا په عبارت سره یا د الله یا په عبارت سره کیږي یا په کتابت سره یا په اشاره سره پوه شئ مولوی صاحبانو نو موږ سوایو دلته اوس اشاعره او ماتوریدو په منځ کې چې کوم اختلاف دی عبارت اوسو مولوی صاحبانو د ماتوریدیو په نس د الله تعالی کلام نشي اوریدل کوم چې قدیم دی کم کلام دی مولوی صاحبانو کلام نفسی دی مولوی صاحبانو چې دا په هغه دغه باندې دلالت کوي مولوی صاحبانو د الله تعالی په هغه صفت کلام باندې دلالت کوي مولوی صاحبانو چې کوم کلام نفسی دی بلکې هغه عبارت اوریدل شي کوم چې دا کلام نفسی ترجمان دی او دا شاعر په نس ترجمانی یا په څه سره کیږي یا په کتابت سره یا په عبارت سره یا په اشاره سره مولوی صاحبانو او د اشاعره په نسبت عینه د الله تعالی کلام اوریدل شي دا پورا اشاعره او دا حنابلة چې دوی پکې ته خودونه به چې د معتزله دا کې دوی رااله ځد کړه نو هغه به دې تم به قدیم غړلو دا زموږ چې کوم قرآن مجید باندې سره موجود دی کوم چې د کاغذ د دوی بدام به قدیم غړلو بیا په هغه کتاب موږ ته استادانو به داسې ویلي خبرې شبانو صدرې مختلاف د ماتوریدیه په نسبت په ایمان کې کمی او زیاتې نه کیږي لیکن د شاعر په نسبت ایمان د کمی او زیاتې قائل نفس ایمان کې ښه نفس ایمان هو موجود دی البته په دا کې څه کیږي د ایمان په مراتب دي ګرمول شبانو هغه کې څه کې کمواله او زیاتې کیږي په نفس ایمان کې زیاتې او کمی نه کیږي مول شبانو لیکن دا شاعرو په نسبانه او د ایمان د کمی او د زیاتې خایز دلته د الفاظ اختلاف دی مول شبانو اوس په دې باندې بحث کوو وخت تیریږي څلورم اختلاف د ماتوریدیو په نسبت د نبی لپاره مذکر شرط دی لیکن دا شاعر په نسبت مذکر کې دا شرط نه دی پنځم اختلاف انځم اختلاف د ماتوریدیو په نسبت الله تعالی طرف ته تکلیف مالا یطاق نشي کېدلی تکلیف مالا یطاق مطلب دا چې داسې بوج پتا واچي چې هغه ته نشي برداشت کولای حالکه دې کې معتزله د ماتوریدیو سره دي او حالکه شاعر و چې نه داسې کیږي لیکن دا شاعر په نس کېدل شي ابو اسحاق اشعری رحمه الله امام غزالی رحمه الله دا شریک کېدلو باوجود په دې مسله کې د ماتوریدیو موافقت کړی دی نو د تکلیف مالا یطاق مطلب د کوم څه چې د انسان د طاقت په بهر وي سره دلایل موجود دي لا یکلف الله نفسا الا وسعها الله تعالی بچا باندې دونه باج نه چې څه شي چې هغه برداشت نه بهر وي بولې زبانو شپږم اختلاف د ماتوریدیو په نس الله تعالی افعال په حکمت او علت باندې مبني دي لیکن دا شاعر په نس دا ضروري نه ده ماتوریدیو وايي کچېره د الله تعالی ټول کارونه په حکمت باندې مبني نشي نو الله تعالی طرف ته فعل عبس نسبت لازم شي شوم اختلاف د ماتوریدیو په نس د کوم څه زیاده کوم فعل د حسن او د قبح ادراک په ذریعہ کې دي شي لیکن د عقل ادراک په شریعت تابع وي عقل بچوي مولد عقل ادراک په شریعت سوي تابع وي کچېره د عقل ادراک د شریعت نه خلاف وي نو هغه ادراک ته به اعتبار نه وي کوم چې د شریعت خلاف وي لیکن دا شاعر په نس سبا دا نه وي
خلک را پاسېدلي دي که نه. اوس زمونږ منسوسي مسایل څه کوي؟ وایي دا عقل نه خلاف دی او دا د عقل نه خلاف دی. موږ استاد عقل نه خلاف دی چې عقل ناقص دی. منصبانو کامل عقل نه هېڅکله زمونږ یو عقیده هم خلاف نه ده منصبانو. لیکن دا شاعره پنځ د حسن او قبه دپاره صرف د شریعت اعتبار دی، عقل ته هېڅ اعتبار نشته دی. اتم اختلاف د ماتوریدي پنځ چې کوم انسان تقلیدي ایمان راوړي د هغه ایمان معتبر دی، لیکن دا شاعره پنځ دلیل سره ایمان راوړل معتبر وي. نهم اختلاف ماتوریدي وایي چې په تمام کارونو کې د الله تعالی اراده او قضا او قدر او مشیت شامل وي. څومره کارونه چې کېږي دا د الله تعالی په قضا او په اراده سره منصبانو په دې کې شامل وي. البته په طاعتو کې الله تعالی د رضا شامل ده، لیکن په دا کې معصیت کې الله تعالی لا آیات مبارک ان تکفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. الله تعالی د بندگانو د کفر نه ګور راضي نه دی. ګور موږ سره په الحمدلله زر د څو مصپدی باندې ته شرح لیکي په دې باندې پوره یو کتاب لیکل کېږي په دې باندې مولوی صاحبانو. او په معاصی کې د الله تعالی رضا شامل نه وي، لیکن دا شاعره وایي چې په معاصی کې هم د الله تعالی رضا شامل وي. لسم اختلاف د ماتوریدي پنځ د الله تعالی تمام صفات که هغه ذاتی دي او که هغه فعلی دي، هغه ټول صفات قدیم او ازلی دي، لیکن دا شاعره پنځ د الله تعالی په صفات ذاتی او صفات فعلیه کې فرق دی. شاعره وایي چې صفات ذاتی قدیم دي او صفات فعلیه قدیم نه دي. یا قدیم نه دی، هغوی په نسبانه قدیم نه ګڼي. او لسم اختلاف الله تعالی په هر څه باندې قادر دی. د ماتوریدي خیال دی چې الله تعالی د خپل وعده او وعید خلاف نه کوي، لیکن شاعره وایي چې د الله تعالی کولی شي. دولسم اختلاف د ماتوریدي پنځ الله تعالی قبیح او افعال نه کوي، لیکن لکه فرمانبردارو ته سزا ورکول، کافرانو ته جنت ورکول، لیکن اشاعره وایي چې الله تعالی قادر مطلق دی، هر څه کولی شي تر دې پورې چې کافران معاف کولی شي. دیارلسم اختلاف د ماتوریدي پنځ اشیاء په وجود کې راوستل لپاره الله تعالی کن لفظ مبارک چې دی زمونږ دا نظریه ده چې دا په طور د مجاز استعمال شوی دی. مولوي صاحبانو هغوی وایي چې دا په حقیقت باندې بنا دی. موږ وایو الله تعالی چې بس یو اراده وکړي. بیا دلته سوال راځي که نه، د اویس اقبال هم دا سوال کړی، موږ له جواب ورکړی دی چې بهي کوم الله تعالی چې د کن فیکون خالق دی، چې کن فیکون سره د هغو ورځو شپږو ورځو کې د اسمانونو ځمکه څنګه موږ په دې ورځو کې الله تعالی د خپل تخلیق ښکاره کوي. هغې کې امام رازي رحمت الله علیه په ده باندې مکمل تفصیل کړی. الله تعالی په دې وخت کې اراده وکړله، څه وکړه؟ د دې کار اراده وکړله الله تعالی وکړه. یعنې الله تعالی دغه ته محتاج نه دی چې څه وکړي، دا به څه کوي، ګلکاري به کوي او څنګه چې موږ شپږو ورځو کې کور جوړو، نو دا دې ته الله تعالی محتاج نه دی. دا په طور د مجاز استعمال شوي دي او مقصود دا دی چې فوراً د الله تعالی د ارادې مطابق هغه څیز ته وجود میلاویږي، لیکن شاعره وایي چې کلام په حقیقت باندې محمول دی، یعنې د الله تعالی د کلام قدیم کون د لاندې څیزونه وجود ته راځي. څوارلسم اختلاف که څوک مرتد شي نو د هغه انسان اعمال به حبس شي. په دې باندې د دواړو اتفاق دی. البته که چېرته بیا ایمان راوړو نو هغه نیک اعمال به ورته میلاویږي، او که نه په دې سلسله کې ماتوریدي وایي چې د هغه مخکیني اعمالو اجر به ورته میلاویږي، لیکن شاعره وایي چې د هغه مخکیني اعمال اجر به ورته نه میلاویږي. پنځلسم اختلاف آیا کافرانو ته د کفر نه علاوه د نورو فرایضو واجباتو ترک کولو باندې عذاب میلاویږي او که نه؟ ماتوریدي وایي کافرانو ته د اعمالو د ترک کولو عذاب نه میلاویږي، بلکې صرف د کفر عذاب ورته میلاویږي، لیکن شاعره وایي کافرانو ته د کفر نه علاوه د اعمالو د ترک کولو سزا هم میلاویږي. شپاړسم اختلاف د ماتوریدي په نظام انبیاء کرام علیه السلام معصوم عن الصغائر والکبائر دي، او دا نظریه د علامه اسفرایني رحمه الله او د قاضي عیاض رحمه الله هم ده، کوم چې مذهبا اشعري دي، لیکن دا شاعره په نظام انبیاء کرام علیه السلام د تمام کبائر نه پاک دي، لیکن د صغائر ارتکاب ترې کېدی شي. ولسم اختلاف د ماتوریدي په نسبت حالت د یاس کې ایمان انسان چې شي اخري حالات شي نو امید شي د دنیا نه دی وکړي د ایمان معتبر دی او که نه دی معتبر، نو موږ وایو چې ایمان نه دی مقبول، لیکن توبه څه کېږي قبلېږي چې دې وخت تر څو پورې د مرګ فرشتې نه وي لیدلي. لیکن اشاعره څه فرمایي؟ اشاعره وایي چې په حالت د یاس کې توبه هم نه ده قبوله. وایي توبه هم نه ده قبوله. مولوي صاحبانو د ماتوریدي او معتزله امام رازي رحمت الله علیه د دې دیارلسم اختلاف په ضمن کې چې دا کومه دغه راغی چې ماتوریدي په نظم باندې کن لفظ چې دی دا په طور د مجاز استعمال شوی دی، نو دې وخت کې دا اویس اقبال اعتراض کوي چې الله تعالی خو د کن فیکون خالق دی، نو دا څنګه اوو ورځو کې شپږو ورځو کې د ځمکه اسمان پیدا کړی. نو تخلیق کائنات के बारे में तफसीर कबीर में इमाम राजी रहमत उल्लाह अलैह ने हिकमत बयान की है कि अगर अल्लाह ताला एक ही लम्हे में आसमान और ज़मीन की तख्लीक फरमाते तो किसी के जहन में शुबहा पैदा हो सकता था कि इत्तेफाकी तौर पर वजूद में आ गए हैं। अच्छा कायनात अल्लाह ताला पे यो दम के पैदा करे नो खल्क बवेल लद बिग बैंग नजरिए पे ثابت होला सो
دا د بیگ بینګ چې خود به خود پیدا شو دوی دا نظریه لري چې بس جغرافیا شو دماغه پیدا شو ماده پیدا شو زده پیدا شو لیکن जब उन मसलहत और हिकमत के अहद मुताबिक है एक ही बात डिग्री बनाया तो इस बात पर कवी दलील है कि आसमान और ज़मीन की तख्लीक किसी एक ज़ात की कारीगरी है जो हिकमत वाला कुदरत वाला इल्म वाला और मेहरबान ज़ात है। तफसीर मदारिक की वजाहत कोई हिकमत बयान कर दे अल्लाह ताला ने इन 6 दिनों में बनाया जबकि वो एक लम्हे में बनाने पर भी कादिर था ताकि मखलूक को तमाम कामों में आहिस्तगी तसलसल साबित कदमी और सब्र की तालीम दी जाए। एकदम मोर लांदे उसे यो कार त ना पकलार कलार यो कार कोई तफसील से कोई तफसीर बगावी की सफर में दार सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला कौल मौजूद है कि वो फरमाते हैं अल्लाह ताला आसमान और ज़मीन के एक लम्हा में पैदा करने पर कादिर थे लेकिन 6 दिन में पैदा करके मखलूक को तालीम दी है कि अपने कामों में तहम्मुल और वक़ार इख्तियार करो। हाँ तहकीक हदीस में आया है कि वो वक़ार रहमान की तरफ से है और जल्दी और मिसालों हम जिक्र शवी दी दा तफसील सर वजाहत शो उस राजो बोले ज़बारो द मातुरिदा और मुतज़िला को माबैन के शिकम इख्तिलाफ दे दागे वजाहत बको د ماتوریدي او مذهب د معتزله او اشاعره د مذهب په درمیان کې دی نو په کار چې موږ هغه مسایل وپېژنو په کوم کې چې د دوی اختلاف دی اول اختلاف په دې خبره کې اختلاف دی چې د ایمانیاتو په جندلو ذریعہ عقل دی او که نقل دی یعنی کتاب او سنت معتزله وایي چې عقل دی او اشاعره وایي چې نقل دی ماتوریدي په کې درمیاني لاره غوره کړې ده چې د الله تعالی ذات او صفات او نبوت او رسالت معرفت په عقل سره کېږي او آخرت د تفصیلات او معلومولو ذریعہ نقل ده نقل د مولوی صاحبانو کوئی دویم اختلاف معتزله هم د اسماء الهی قائل دي لیکن هغوی وایي د اسماء په صفاتو دلالت نه کوي په ذات باندې دلالت کوي لیکن د ماتوریدي په نسبت د اسماء په صفاتو باندې هم دلالت کوي کوئی مولوی صاحبانو کو بستوي صفات په ذات دلالت وکړي نو ذات او د صفات قائم بالغیر نو د صفات ذات هم قائم بالغیر وګرځاو دا نور سوالات هم په غوي باندې منګه کړي مولوی صاحبانو درې اختلاف معتزله د الله تعالی صفاتو انکار کوي لیکن ماتوریدي د الله تعالی لپاره اته صفات ذاتیه قائل دي مم دا تو قائل او شاعر د او قائل دي خپل زبانو علم ده حیات ده قدرت اراده سما بصر کلام او تکوین دا کلام دا تکوین منګه جدا یو دا غنو صفات غنو هغه دا نه غنی د قدرت د لاندې دوی راولي مولوی زبانو سلورم اختلاف د معتزله په نس قران کریم ازلی نه دی لیکن د ماتوریدي په نس الله تعالی کلام نفسي قدیم ازلی غیر مخلوق دی پنځم اختلاف د معتزله په نس د انسان د خپل اعمالو په خپل خالق دی لیکن ماتوریدي وایي د خپل خالق تعالی الله تعالی دی او بنده صرف کاسب دی بنده مونږ وایو چې الله ټول اخلاق د ټول افعال خالق څوک دی الله تعالی والله خلقکم وما تعملون الله تعالی چې څنګه موږ پیدا کړو زموږ اعمال پیدا کړل دي ولې چې باندې پوښي بنده څه شه دی بنده ته د کسب او د څه شه د کسب دغه ورته نسبت شوی دی د فعل فليذهبوا قليلا وليبقوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون شان دغه دی بل آیت مبارک کې راځي چې دی کې د الله تعالی لا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون د کسب نسبت هم انسان ته شوی دی او د فعل نسبت هم انسان ته شوی دی مولوی صاحبانو څلورم اختلاف پنځم اختلاف شپږم اختلاف په جنت کې د رؤیت باری تعالی په باره کې معتزله انکار کوي د رؤیت نه انکار کوي مولوی صاحبانو ماتوریدي پر ځبانه منګه قائل یو الله تعالی منګ وایو هغه جنت کې بس خوت وی چې هغه جنت کې د الله دیدار نه مولوی صاحبانو ها الله ان شاء الله منګ به د الله دیدار کوو هم اختلاف دوی وی تر اوسه پورې جنت او جهنم نه پیدا شوی مولوی صاحبانو بلکې قیامت کې به پیدا کیږي موږ دا اوس نه موجود دي مولوی صاحبانو اتم اختلاف معتزله د عذاب قبر میزان پر شرات او د کبایر لپاره شفاعت قائل نه دي لیکن ماتوریدي د ټولو قائل دي نهم اختلاف معتزله د کرامات اولیاء قائل نه دي لیکن ماتوریدي په دې قائل دي لسم اختلاف د معتزله په نس ایمان تصدیق د اقرار او عمل نوم دی لیکن د ماتوریدي په نس ایمان تصدیق بالقلب نوم دی یو لسم اختلاف د معتزله په نس مرتکب د ګناه کبیره په دنیا کې د کفر او ایمان په درمیان کې دي او په آخرت کې د غزه جهنم دی لیکن د ماتوریدي په نس مرتکب د ګناه کبیره مؤمن دی دولسم اختلاف د معتزله په نس مقلد ایمان معتبر نه دی لیکن د ماتوریدي په نس مقلد ایمان معتبر دی لیکن د دلیل ذات نه واقف کول کوتاهی ده مولوی صاحبانو دا خو هغه دویم دغه شو مولوی صاحبانو څه دویمه مرحله د علم الکلام مکمل شو دریمه مرحله چې دا بس به وایو ان شاء الله په خمله اوس دغه بس هغه اختلاف ختم شو بس اوس به پنځمه مرحله ته چې راورسېږو نو واپس به موږ څه شو دا 166 نمبر صفحه ده دې ځکه به زمونږ د مغربي دا 164 نمبر صفحه چې دوه درې صفحه درس کې به ان شاء الله موږ کوشش کوو چې دا ټولې مرحلې مې چې واپس شو زمونږ واپس گاډي پټلې ته برابر شي د مغربي فکر او فلسفه مقاصد درې سيزونه دي یو ازادي